أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله أو بسم الله یواره وینا وسوه د هغه بعده به اوس په دې باندې سر خلاصو چې پر بورډ باندې موږ الفاظ ووینو، بیا به د قرآن پاک الفاظ موږ سره کم په ادا کوو. نن به په دې الفاظو باندې سر خلاص کو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو دپاره لیکم، تاسو به ښه په تسلي باندې ورته ګورئ او لفظ به ووینئ. اوس دغه لفظ ما ولیکئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د لیکلو بعده زه یو صورت تاسو ته داسې لیکم، تاسو به ماته متوجه سئ. په دې باندې به موږ تاسو سر خلاصوو چې دغه لفظ به موږ تاسو ته څنګه لیکلی وي او څه شي به وي. ما یو دوه آیات ستاسو په مخ کې ولیکل. یواره به زه نن په دې شانو باندې سر خلاصوم چې دغه الفاظ مکمل هغه الفاظ دي چې په تختی نمبر 1 کې مال راغلي دي. زه به نن تاسو ته تختی نمبر 1 هم یواره لیکم. لفظ ته به ښه په تختی نمبر 1 کې ګورئ. دا ټوټل هغه الفاظ دي چې نن به تاسو نور ټیټ سر په خلاص شي. لفظ ته تاسو ښه راته متوجه سئ. انشاءالله الرحمن ستاسو به الفاظ ښه په تسلي سره په سمجھ کې راځي. وینئ یستی و؟ الفاظ واوري تاسو یواره په الفاظو سر خلاص کی. تختی نمبر 1 تختی نمبر اوله مفردات. مفردات مشتی ویلی دی، په مفرداتو مشتی سر خلاص کړی دی. مفردات وایي جلا جلا تور ته، هر لفظ جلا جلا وي و دې ته مفرد وایي. دغه مفرد الفاظ نن زه زده کوم چې دا زما زده سو زه دا ګرده الفاظ په ویلی سم. تختی نمبر 1 تختی نمبر اوله مفردات. مفردات معنی جلا جلا توری. الف با، ګوره زه د یوه الف په مقدار کشوم. تا سا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد
ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزه یا دغه ټوټل الفاظ هغه الفاظو چې ما وویل ستاسو په مخ کې په دغه الفاظو باندې د قرآن پاک ټوټل آیاتونه جوړ سوي دي یو دی لفظ نسته کې چې په هغه باندې دي د قرآن پاک الفاظ نه وي جوړ د دغه الفاظو سې ونسې تر دغه الفاظو پورې مکمل الفاظ چې څنګه موږ ته په نظر راځي په دې باندې به قرآن پاک جوړ وي بعضې الفاظ به په دې کې نیمۍ راغلي وي بعضې به پره راغلي وي په هغه به موږ پریشانه کیږو نه ځکه د دې الفاظو شناخت به موږ ته موجوده وي چې د دې شناخت موږ کولی سو بیا د قرآن پاک دغه الفاظ موږ په ویلی سو د قرآن پاک دغه الفاظ موږ په ویلی سو دغه لفظ په تختې نمبر 1 کې و دې ته قاف ولې دغه تورې دی موږ ویلی دي د دې او د دغه فرق نسته ماضي خالد چې دا دونه کاټ کما هغه شی سو لام دغه دی دا تورې دی پره راغلی دي ما درته وویله بعضې الفاظ به نیمۍ راسي بعضې الفاظ به بیا څه شي راسي پوره به راسي الف دی پوره راغلی دي عین نیمۍ راغلی دي واو پره راغلی دي ذال پره راغلی دي با نیمۍ راغلی ده دغه ده داسې کټ کړې ده را پره راغلی ده دغه ده دغه بعده با پره راغلی ده دغه ده دا رقم با دویم واره که بیا راغله ده یوازې راغلی ده تنې تنها ده نو پره راغلی ده بیا الف دی زما به په تختې نمبر 1 سر خلاص وي زه بیا دا الفاظ ویلی سم که زما په تختې نمبر 1 سر نه خلاصېدی زه بیا دا الفاظ هېڅکله هم نسم ویلی د قرآن پاک دغه الفاظ چې زه ادا کوم زما دپاره به دغه شان لازمي زده وي زما به دا الفاظ څه شي وي د دې به څه شي یو به مې زده کړه کولی سم زده کړه به یې کولی سم او دویم به د هر لفظ شناخت به ماته معلوم وي هر لفظ که نیمۍ وي هم به یې پېژنم که پوره وي هم به زه څه کولی سم پېژنم یو خو به څه دی یو خو به لفظ په څه باندې پېژندل کولی سم زه به دا پېژنم که دا نیمۍ رالی هم به زه د نقطو په ذریعه باندې پېژنم یا به په نقطو باندې پېژنم یا به دغه ساده پېژنم یا به نقطو باندې پېژنم یا به څه دی دغه ساده پېژنم او دویمه خبره دا ده لفظ چې مې وپېژندی دویم ویلی به هم سم ویلی به هم څه کولی سم ویلی به هم سمه دا به زما دپاره لازمي وي دا دوه شان که ما کولی سو بس په دې سر خلاص که بیا زما څه دی بیا د قرآن پاک الفاظ ما زده دي نو په دغه باندې ماته ته سر د خلاص کړي تختې نمبر 1 مکمله باندې چې ما درته وویله دا دلته ورته وګورې لام دی لام په نیمۍ راغلی دی دا رقم یې کاټ که دغه بعده نون دی نون دا رقم یې کاټ که سر په خلاصو دغه بعده الف دی سر په خلاصو سین دی په درې غاښم باندې مې وپېژندی چې دغه دی دا ته سین ویل کېږي دغه بعده میم دی ها د میم شکله دا رقم ده سر په خلاصو بیا لام دی ها د لام شکله دا رقم ده کاف ها په دا طریقه باندې دی الف په دا طریقه دی لام په دا طریقه باندې دی نون سر په خلاصو الف بیا په دغه طریقه باندې دی بیا دغه بعد سین بیا څه دی په خپله شکله کې دی دا یو دویم خبره څه ده دویمه خبره دا ده چې موږ به دا الفاظ په تختې نمبر 2 باندې بیا څنګه وایو په تختې نمبر 2 به زه څنګه وایم په تختې نمبر 2 به زه دا رقم وایم چې کوم الفاظ در یوه قلم لاندې وي هغه به زه په یوه سا باندې وایم چې کوم الفاظ تر یوه قلم لاندې وي هغه به زه څه کوم په یوه سا باندې وایم څنګه به یې وایم ګوره قاف لام سا به نه کې اخم قاف لام اول به ډایرکټ پسې وایم اول به څه کوم ډایرکټ به پسې وایم الف سا به کې اخم ځکه چې دا یو توری دی تر یوه قلم یو توری لاندې دی عین واو دواړه توري به زه څه کوم ذال بیا بارا دواړه څه دي تر یوه قلم لاندې دي
با تر یوه قلم لاندې یو توری دی الف تر یوه قلم لاندې یو لفظ دی لام نون الف درې تورې تر یوه قلم لاندې دي درې سره به په یوه ساه باندې وایم سین میم لام کاف درې سره تورې به په یوه ساه باندې وایم او بیا به چش دی الف لام نون الف دا درې سره چش سو تر یوه قلم لاندې سو سین تر یوه قلم لاندې یو لفظ دی تر یوه قلم لاندې چش دی یو لفظ دی اوس په دې الفاظو باندې ستاسو سر خلاصو نو دوې تختې نن موږ دوراو کې څو تختې مو دوراو کې دوې تختې یوه تختې د تختې نمبر 1 دا وه چې هغه الفاظ ما درته بیان کړل چې دا الفاظ دي د دغه الفاظو د شناخت د وجې څه به زه تختې نمبر 2 هم په ویلی سم تختې نمبر 4 به هم په ویلی سم تختې نمبر 5 به هم په ویلی سم 7 به هم په ویلی سم 10 به 12 دا ګردې تختیانې به زه په ویلی سم خو زما دپاره به شرط دا وي چې زه به چیش پېژنم تختې نمبر 1 به مکمله پېژنم که مې نه پېژندله لفظونه بیا زه نسم په ویلی لفظونه بیا زه چیش دی نسم په ویلی دا ستاسو د 2 تختیانو سبق مکمل